बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ګرانو ملګرو، زه ملک طاهر ستاسو په خدمت کې ستاسو د یوټیوب چینل فکر آخرت. دوستانو، نننی زموږ پروګرام اسلامی سوالات جوابات کې د مولانا صاحب سره ناست یو. مولانا صاحب نه تپوس کوو، موږ نه دا سوال شوی دی چې تکبیر تحریمه څه شیز دی؟ په مانځه کې تکبیر تحریمه یا تکبیر اولا دا څه شیز دی او د دې څه فضیلت دی؟ د لږ وضاحت دی وشي. تکبیر تحریمه څه ته وایي او د دې فضیلت څه دی؟ تکبیر تحریمه چې کله بنده مون شروع کوي او دا الله اکبر وایي په اول ځل باندې مونځ افتتاح کوي، دې ته تکبیر تحریمه وایي. او فضیلت یې دا دی، حدیث پاک کې راځي څوک چې تکبیر تحریمه سره څلوېښت ورځې مونځ وکړي او دنه یو مونځ هم فوت نشي، تکبیر الله او تکبیر تحریمه له ځان ورسوي، دا کس لا خدای پاک د جهنم نه دا بری ورکوي. تکبیر تحریمه چې څنګه مون شروع کیږي الله اکبر او د امام سره یو ځای الله اکبر وایي، نو دغه ته تکبیر تحریمه وایي. بعد علما وایي چې امام سورۃ فاتحه ختمه کړي دغه پورم تکبیر تحریمه ده. او بعد علما وایي چې نه رکوع پورې یو کس په امام سره شریک شو نو د تکبیر الله او تکبیر تحریمه دغه ته وایي.